باب الدلیل علی نجاست البول و وجوب الاستبراء منه. حدیث ابن عباس رضی اللہ عنہما قال مر النبی صلی اللہ علیہ وسلم بقبرین فقال انہما لیعذبان وما يعذبان في كبير اما احدهما فكان لا يستبرئ من البول واما الاخر فكان يمشي بالنميمة ثم اخذ جريدة رطبة فشقها نصفين فغرز في كل قبر واحدة قالوا يا رسول الله لم فعلت هذا قال لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا. کتاب الطہارت کے آخری باب دے او آخری حدیث او دے کے یو دو سیزونه ښیي چې د هغې نه ځان بچ کول مسلمانانو دپاره ضروري دي او ضروري او هم په دې دي چې کله یو سړی دا دوه کارونه کوي نو الله د قبر کې عذاب ورکوي یعنې دا د عذاب قبر باعث دي. داول تعلق پکې طهارت سره دی. یو سړی چې ځان د وړو بولو نه او د هغې د څاڅکو نه بچ کوي نو دې سړي له الله په دغې وجه باندې قبر کې عذاب ورکوي. د وړو بولو د څاڅکو نه ځان بچ کول، احتیاط کول، پورا اودس چول دا ضروري دی. د یو وجه دا هم ده چې دا خو د نظافت او طهارت خلاف هم دی، د صفایۍ خلاف چیز دی. او دویم دا چې کله سړی ځان د وړو بولو د څاڅکو نه بچ کړي نو لازمه ده چې جامې به هم ګندوي، وجود به هم ګندوي. نو بیا سوال دا چې آیا دا یې صفا کړي هم دی او که نه دغه شانتې ورسره لمونځ وکړو. نو که پیشاب سره لمونځ وکړو نو معلومه دا شوه چې جامې ګنده وې، لمونځ نه شو. دا دی ورکوټې کار، لیکن د ګناه کبیره په صف کې په دې وجه باندې راځي چې دا د انسان لمونځ بربادوي. د دې وجه نه دې څیزونو کې کوشش پکار دی، سعی پکار ده چې د انسان رشاش البول د بول ساس کی د هغې نه ځان بچ کی دی او پورے احتیاط کی او ترکے میں چې پیشاب بالکل منقطع شوي نه دي، ختم شوي نه دي، قطرې نه دي بس شوي، تر هغې پورې د انسان په اوبو باندې استنجا نه کوي. او دویم تعلق چغلخورۍ سره دی، کوم چې نن د خلکو ډېره خوږه هابي ده، ډېره ښه مشغله ده. هر سړی تقریبا د یو مجلس کمزوری او خرابه خبره بل مجلس ته وړي او د بل هغه بل مجلس ته وړي. دا هم کبیره ګناه دی، لوی ګناه دی. چغلخوري ویلې دی شي چې یو سړی په یو مجلس کې یا په یو هغه په غیر موجودګۍ کې څه خبره چا پسې وکړي او دا صاحب لړ شي او د باندې ډېره درانه دی هغه ته وایي پلان کې خو تا پسې داسې ویل، نو دا د ګناه کبیره مرتکب دی او دا هم د عذاب قبر باعث دی. د دې وجه دا ده چې یو سړی غلطي وکړي بالفرض په غیر موجودګۍ کې د چا څه غلطه خبره وکړه نو خدای کمزوری او ځکه یې د هغه مخکې کولی نه شوه. دی بل له دا نه ښایي چې دی د المجالسو بالامانه خلاف وکړي. ناسته پاسته ولاړه دا په امانت باندې وي. دلته که یو غلطه یا یو کمزوری خبره وشي نو هغه دلته دفنول پکار دي. لیکن زموږ مسلمانانو قسم خوړلې په دې خبره چې خامخا بل سړی به د بل نه خفه کوم، دې تحریش هم وایي، دا خوند ورکوي خلکو ته. شیطان نا امیده شوی دی، مسلمانانو ته هېڅ نشي ویلی، لیکن تحریش پیدا کوي د دوی په منځ کې. چرګان جنګول، مړزان جنګول دې تحریش وایي. نو باید دومره خر یې سړی چې هغه انسانان جنګوي، د یو خبره بل ته وړي، د بل بل ته وړي او دا خلک خپل کمال ګڼي. نن ډېر شی صاحبان شته، ډېر مونځګزار، ډېر حاجیان، ډېر باریش ګیرو والا خلک، د هغې حرکت دغه دی، دا ګناه دی.
په دې عمل کول ګناه دی. پخوا خلک هوښیارانو د دې جواب به یې که اوس څوک نه کوي. یو سړي پسې به یو مجلس کې کمزورې خبر وشوه، دی به لړ هغه ته به ویل چې پلانکي خو تا ته داسې داسې وی، کنځل به یې وکړل. نو هغه یو څو څپېړی و چې خو راپسې پوښي شا وې ته راته مخامخ کې. دا بیماري ځان نه لرې کوي، دا عیب دی. که خامخا دا ضروري ګڼې ته نو بیا نوم مه ښیه. ویره خلک داسې قسمه خبره کوي سنګجل دی، نوم نه اخلي خلک. دا ورته خامخا زړونه بدی د یو بل نه، د رور زړه د رور نه بدی، د پلار د زوی نه بدی، د ښځې د خاوند نه بدی. خبره خو نه ده. او په دې چې بیا کوم فسادات کېږي د هغې انجام پښتنو کې معلوم یې هر چا ته چې ما سوا د قتل و قتال نه بل څه نه وي. دې وجې نه رسول الله صلی وسلم دا دوه څیزونه دلته بیانوي، دا دواړه د قبر د عذاب سبب دی. دا ښکاره چې دا دواړه بیماری ټولو مسلمانانو کې دي. نن نه دې دپاره پوخ وعده وکړئ الله سره، بخښنه وغواړئ د تېرو ګناهونو چې را مونږ بیا دا کار نه کوو. نه به غیبت کوو، نه به نمیمه کوو، نه به چغلي کوو، او نه به داسې وو چې ګندې د ځان په پاکولو کې د احتیاط نه کوو. دغه د حل نور حل نشته. حدیث ابن عباس د سیدنا عبدالله ابن عباس رضی اللہ عنہما حدیث قال مر النبی صلی اللہ علیہ وسلم بقبرین، رسول الله صلی الله علیه وسلم د یو دوه قبرونو په خوا کې ورتیر شو. مقبرې ته تلل د دې لپاره چې انسان هلته عبرت حاصل کړي، په دې څه پابندي نشته ده. ځینې سړی بېشک عبرت ته حاصلي او مړو ته د دعا کوي. دا عبرت ته اخلي چې دا زما پلار او مور مې وه، ښځه مې وه، کلیوال مې، استاد مې او شاګرد مې و. نن د حال لغه دی چې دی څه کول نشي. او زه روغ رمټ یم او زه هم څه نه کوم عبادت، نو په ما کې او په ده کې څه فرق دی؟ پکار دا دی چې زه عبادات وکړم. بهترین مسلمان هغه چې د هغه عمر ډېري او د هغه عبادات هم ډېري. زمونږ کار د هغې الټه دی، زمونږ عمر ډېرېږي دومره رضالتونه ډېرېږي. بهترین مسلمان هغه دی چې د عمر ډېرېدو سره د هغه نیکۍ ډېرې شي، بدی نه. او دا عبرت دپاره تلل پکار دی. دویم دی کې دا فایده ومي چې انسان ته دنیا معلومه شي چې دا سره څومره صاحب جیدات خلک دنیا نه لړل. د مربو مالکانو نن هغه د خاورو د لاندې دي، ځان سره څه وړي. یو سړی که هغه د حلال حرام تمیز پرېږدي نو بیا په هغه کې او په یو غیر مسلم کې څه فرق دی؟ ډېر خلک یې د هغې بې شمېره اولاد دي، لیکن هغه اولاد د دنیا کې پاتې شي. و دې کې فایده دا ده چې دا تزهید پیدا کوي په دنیا کې. یو سړي کې به لوی نه راځي چې زما علم ډېر دی او زما پوهه ډېره ده او زما مال ډېر دی او زما بچي ډېر دی او زما قوم داسې دی. نه، دا چې موږ مړي خوا ته لاړ شو نو موږ ته پته ولګي. په دې مقبرو کې څومره لوی لوی خلک پراته دي، عالمان، فضلا، اولیاء، لوی لوی خلک، لیکن نن هغوی د څه کار نه دي، دنیایي څه کار نشي کولی. دا ژوند د الله لوی نعمت دی، پکار دی چې په دې کې انسان څه فایده واخلي. دغه فایده ده په دې کې. او بله فایده په دې کې دا ده چې انسان مقبره کې مړو ته، خپلوانو ته، پلار مور ته دعاګانې وکړي. د دې لپاره تلل پکار دی. د دې نه یې سیوا کې یو سړی ځي دې لپاره چې زما نه نکۍ ښه شي، یا ماله زوی راکړي، یا څاروی راکړي، دا شرک دی. د مړو استعمال دې لپاره مه کوئ. د دې لپاره د الله کوري چې انسان لړ شي د الله کور ته، 2 رکعاته نفل وکړي او د الله نه ښه په مینت او په ژړا باندې سوال وکړي. دا طریقه ده. خلکو د مقبرو نه د الله کور نه جوړ کړي دي، بلکې ډېر خو داسې بېدي نه وي چې هغوی وایي الله زمونږ نه مني او د دوی مني. په قرآن خو ویلي وقال ربکم ادعوني استجب لکم، ستاسو رب ویلي زما ته آواز کوئ زه به ستاسو سوال قبلوم. قرآن پرېږدي داسې کیسې کوي.
قرآن باندې زمونږ ایمان دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم اول کې صحابه کرام منی کړو د قبر د زیارت نه منی کړو نه بځای قبر نه. اسلام چې راته تو دا صحابه کرام دا ټول د شرک حالت کې وکړ او قبر د شرک راځي بنیادی طور د قبر په ذریعہ د نوح علیہ السلام قوم کې چې کوم شرک شروع شو دا قبر په ذریعہ شروع شو. په دې وجه رسول الله صلی الله علیه وسلم د شرک ذرایع ختمي ناولې منع کړی و. قبر لوي څوک نه دي نه سړی نه ښځه. کله چې هغې توحید او شرک وپېژن نو بیا آخر کې وفرمایل کنت نهیتکم عن زیارت القبور، ما تاسو د قبرونو د زیارت نه منې کړي وی. اوس هغه شک ختم شو، شبه ختم شوه، ستاسو عقاید سم شو. الا فزوروها، زه اوس د قبرونو زیارت کوي. فإنها تزهد فی الدنیا، ځکه چې دا انسان دنیا کې بے رغبت کی. وتذکر الآخرة، انسان ته آخرت او قبر ورکړي. دغه زموږ مطلب دی داغه د سوال کولو دپاره نه، داغه د وسیلې دپاره هم نه. کیسه میسه مه کوئ، قرآن او حدیث باندې عمل وکړئ. رسول الله صلی الله علیه وسلم دغه دپاره تو اب هم مقبرې ته تو کم مرض الوفات چې وپایې کې رسول الله صلی الله علیه وسلم یو شپه بقی ته تلو. سید عائشه فرمایي ما سره شپه ما چې دی کم خالد نزور پسې لړم بقی ته تلو. دی چې واپس کېده نو زه مخکې په منډه رالم. نو ما چې ورته هلې نو ما ته یې چې ښه ما ځان نه څه توره صحیح مخکې لیدله تور راته وې. ما دې دپاره دعا کوله، الله ما ته حکم کړو بقی والا دپاره دعا وکړه. نو د قبرونو د دعا دپاره تلل پکار دي، هلته عبرت اخیستل پکار دي. لیکن زمونږ خلک چې قبرونه سره څه کوي هغه ته نه ویلو دي. دوی په ډیران ولي واړه بول پې کوي، لوی بول پې کوي، ماشومان پې کرکټ یې کوي. او دومره څوک نه وي چې ورته دا کار مه کوه، دا ګناه دی. قبر قبري، قبر قابل احترامي، که هغه د ولی قبر دی او که د غیر ولی قبر دی. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم به ته مقبرې ته تاسو هم کله کله ځئ. پردی مقبره دي، خیر دا ضروري نه ده چې خامخا خپلې لاړ شي. نو یې فرمایل انهما لیعذبان، دې دواړو له عذاب ورکولی شي. وما يعذبان فی کبیر، او دې عذاب نشي ورکولی په کبیر کې، په لویه ګناه کې سزا نشي ورکولی. دلته یو سوال راځي، د قبر عذاب چې دا عمل کبیر نو ولې عذاب ورکوي؟ او کبیره ده. د دې حدیث اصل مطلب دا دی چې دا خلک مشرکان نه او دوی د شرک ارتکاب نه وکړی. ما يعذبان فی کبیر، دیلا د شرک غوندې کبیره ګناه کې عذاب نشي ورکولی، بلکې ادوه نور ګناهونه یې چې دوی به هغه کول او هغه یې سپک ګڼل، هلکی یې ګڼل. دا د چا قبرونه نو دی کې خو یو قول د محدثینو دا دی چې دا چرته کې د داسې زمانې خلق دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم یې نه پېژني. رسول الله صلی الله علیه وسلم چونکې رحمت للعالمین دی، خو د دې وجې نه هغه د دې د بخښنې سوال وکړه. وروسته بیا قرآن د مشرکانو دپاره د بخښنې سوال منع کړی دی. لہذا د دې حدیث نه دا استدلال نشي کولی چې د مشرک د بخښنې سوال کول جایز دي. یو قول په دې کې د محدثینو دا دی، لیکن دا قول ډېر ښه نه دی. بهتر قول دا نه دی، بهتر قول دا دی چې دا څوک مسلمانان دي او د دې نمونه ذکر نه دي په دې وجه باندې چې راویان د حدیث د چا بېعزتي نه کوي. که د دې کسان نمونه اخیستی شوی وی او د هغې خلکو بېعزتي شوی وی، یا خو زموږ د خلکو کاري که دی په مخ باندې کنځلې کوي. ډېر خلک پکې تکلی وي زه په مخ خبره کوم چا نه یېرېږم نه. دا ډېر غلط جرم دی. دا د الله خصوصیت دی چې خپل مخلوق به خپلې مخې ته ودرېږي ورته به تا فلانی فلانی کار کړی دی. دا ګناه ځان نه لرې کړه، دا د خدایتوب صفت لرې کړه. دا صداقت نه دی، بلکې دا د الله اختیار استعمالول دي. داسې مه کوئ. د هغې طریقه دا ده چې ته خامخا خبره کوې نو ورته وایه خلک داسې وایي، خلک داسې وایي.
دلته ابن حجر اسقلانی او نور محدثین هم دې قول له ترجیح ورکوي او وجه دا ښیي چې که دا مشرکان وی نو رسول الله صلی الله علیه وسلم به د دې د بخښنې سوال نه کولی، لیکن دا مؤمنان دي خو راویان د حدیث په دې پرده اچوي. اما احدهما فکان لا یستبرئ من البول، په دې کې یو تن به ځان د بولونه نه بچ کو، وړو بول نه به ځان نه بچ کو. زمونږ اکثر مشران داسي بلکې بعضې کشران هم اودس به یې کړي نو اودس به یې درنېږي ورو ورو که نه پیشاب ورځي والله ځکه چې کومه مونږ سکو د نیکوټین نه ډکه او پای کې نور بې شمېره کیمیکلز وي چای خو نه وي که نه پایو کې هم زمونږ بې شمېره کیمیکلز وي د دې وجې نه زمونږ مثانې د ټولو خلکو خرابي نو چې نیمه ګنټه درې پوه شي نو دله پیشاب ورځي دی ویره د مونځ ټایم دی د اودس په لږ ټینګ کوم ویټینګ یې کا ستا مونځ نه دی شوی. حدیث کرا دی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي یو سړی چې واړه بول لوی بول ټینګوي او مونځ کوي دا مونځ نه کېږي. څه په بره بره یې وهئ اوس ته به څنګه مونځ کوې ستا توجه به څنګه الله ته د مونځ نه نخره مه جوړوې تاله پیشاب درځي لړ شه ځان فارغ کړه دې دپاره چې ښه په توجه باندې د الله عبادت وکړي. دا جمعې ورځې دا هر سړي ځان شرمول دی ماسپښین مونځ کې تر ماسخوتنه پې لګیږي تاسو که راوبه نشته دې کې ګناه څه دی په ځان یې زور کړي یاره اودس مې دروند دی اودس مې دروند دی په دا خو د نبي کریم صلی الله علیه وسلم فرمان دی دا مونځ کېږي نه نو دی غریب چې ماخوستن مونځ وکړي او ځي که نه بهر نو دا لینګي مینګي څښا شوي او تا د چا وی چې ته دومره ټینګول کوه د هر مونځ دپاره تازه اودس کول سنت دی دې کې تا ته نقصان څه دی په دې کې فایده دا ده چې ستا د یو مونځ او د بل مونځ منځ کې کوم ګناهونه شي نه هغه الله ستا په اودس رجوي بیا تاسو خو الحمدلله څه نقصان نشته تاسو خو اوبه ګرمي دلته خو د الله فضل دی څه مسله داسې شته نه چې سړی بانه وکړي چې زه اودس نه کوم ودرېږي اودس کوم. استبرا من البول ځان بچ کول ځان پاکول ځان اچول دا ټول استبرا ده. ځان بچ کا ځان پاک کا ځان صاف کا د بولو نه کم سړی چې ځان د بولو نه نه بچ کوي نو الله غله په قبر کې عذاب ورکوي هم دې قبر کې عذابي دا ګپې مپې نه خلکو دا جیبل دی قبر دی داسې دی داسې هم دلته عذابي لیکن دا ښکاري نه موږ ته رسول الله صلی الله علیه وسلم ته الله ښکاره کو د دې دپاره چې هغه ته خپل امت خبر کړي کې دغه مقصد دا بل چا ته نه ښکاري ډېر خلک یې هغې دعوې کوي چې ما ته ښکاري چې پلان کې داسې دی او پلان کې داسې دی دا ګپې وې به نه لګو دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم خصوصیت دی چې الله هغه ته د قبر عذاب وښو موږ ته خو ویلی دي چې که بالفرض تاسو ډېر زیات نه یریدی او تاسو کورونه نه پرېښودل او شاړې ته نه وتی نو ما به الله ته ویلی وی نه الله به تاسو د قبر عذاب خولی وی خو که تاسو د قبر عذاب ولیدی که نه سوال نه پیدا کېږي دا ټینګېدی نه شي دا بعضې صوفیا چې دعوې کوي دا غلطې کوي د حدیث خلاف کوي دا صوفي صاحب ته وایي چې دا ته په دې امت کې یې که نه رسول الله چې فرمایي چې تاسو به هر څه پرېښوئ ته په دې کې داخله کې وارد دی ته به وي داخله هم پکې تا عذاب ولي ته څنګه ژوند دی دروغ وایي څه شی ویلی دی بل کشف مشف شرعان څه حجت نه دی نن د خلقو کار دارې ځان الله ته نږدې کوي نو په هغې عقایدو او په هغې اعمالو نږدې کوي چې هغه ثابت نه وي د سره دا ولایت نه دی چې ته هر څه ښکاري دروغ وایي و د یو به دا حرکت کو و اما الاخر او بل چې و فکان یمشي بالنمیمه نو هغه به چغلي کوله کوم چې دا خلقو نن سل په سلو کې دا کار دی پلانکي و دا پسې دا وی پلانکي دا پسې دا وی بعضې ورپسې مزلې مو کي لړ شي ورپسې چې خبر خو نه یې که پلانکي داسې ویل لکه سخر دی خټګیان ښه دی هغه غلطي وکړه نو تا د غلطۍ د پاسه غلطي وکړه نو په کار راغله
چا چې غلطه خبره کوله هغه نه و پکار خو چې تا هغه وړی نو ته د غلطۍ د پاسه غلطي کوې غلطۍ د پاسه غلطي دا ده چې اوس به دا دواړه کسان یو بل سره دشمني کوي د دې به عداوت راځي ګیله به پیدا شي د یو بل نه او بیا کله کله خلک عملی اقدام موچت کړي ډز روز بګې مش دا خو رسول الله صلی الله علیه وسلم لیدل دواړه صحابه کرام دي لیکن نو مې نه معلوم صحابه کرام معصوم نه دي د ګناه نه خطاګانی کی ثم اخذ جریدتا رطبتا بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم یو کجورې څانګه واغستل بنده فشقها هغې په میز وچوله نصفین دو ټوکړه یې کړه فغرزا فی کل قبر واحده نو هر یوې د یو کس په قبر کې خښه کړه یوې د یو قبر کې خښه کړه او بلې د بل قبر کې د دې ځای نه خلق دا دلیل نیسي چې شین بوټی څه کوي ثنا وایي او چې کله ثنا وایي نو بیا مړی ته فایده وي دا ته چا دی چاته حدیث کې دا شته دې کې خو دغه نشته تاسو ټول ذمېدار یې پوهېږئ په خبره تله چې یو سړی یو څانګه درکړي نو دا څانګه چې ته روغه یو ځای خښه کړې نو ډېره موده بش نه وي او که نه د منځ کې کټ کې نو په منځ یې کټ کې نو اوچ وي دا نو دا به ضرور چېږي او که نه هغه سالم به ضرور چېږي څه وایې ستاسو څه تجربه چې کټ شی به ضرور چېږي نو که دا د هر چا دپاره وی بالفرض نو رسول الله صلی وسلم دا کجورې څانګې روغې ولې نه ږدي که نه هلته څانګې نه وي کجورې نه وي مکه کې یا مدینه کې کجورې نه وي که نه دا د ځانه ګپې لګوي خلک مولیان صاحبان دي الله یې ټول ته هدایت وکړي څوک به کاغذي ګول نه راوړي د پاسه پیسې چې دې کې دا چل دی دا بدعت دی د الله بندګانو چې دې کې ثواب وي نو د رسول الله صلی الله علیه وسلم په قبر باندې به صحابه کرامو اچولی وي د سیدنا ابوبکر صدیق او سیدنا عمر په قبرونو به وي د احد د شهیدانو په قبرونو به رسول الله صلی الله علیه وسلم اچولی وي هسې ګپې لګوي انسان له خپل عمل پکار دی د بل په عمل انسان نه بچ کېږي قبر کې انسان له خپل عمل پکار دی یا د هغه اولاد داسې پکار دی چې هغه د هغه د بخښنې دعا کوي یا څه داسې کار چې د په خپله کړي جومات یې جوړ کړي چا سره خیر ښېګړه کړي قرآن یې اغوستي او د هغې صدقه جاري روانه وي نو هغه ثواب وررسي د بل چا عمل مړي ته نه رسي په دې باندې ځان له سترګې مه توروئ ځان مه دوږه کوئ نن د ځان نه مخکې څه ولېږه ورنه اولاد چا پسې نه کوي نن د ځان مخکې څه چې کوئ هغه نن وکړئ 10 روپۍ لګې 20 لګې مسلسل کوه بس تر مرګه پورې لګیا دا صدقات بستا جمع ای دا و فایده درکړي تعالی رسول الله صلی الله علیه وسلم دغه واغستې وې درولې هغې ورته تپوس کوي چې یا رسول الله لم فعلت هذا دا کار دی ولې وکړو هغه ویل لعله یخفف عنهما ما لم ییبسا ترکه مې چې دا نه وي وچې شوی تر هغې پورې به الله په دې باندې عذاب کموي دا علامت اصل کې او رسول الله صلی الله علیه وسلم ته معلومه شوې وه چې زه به دې دپاره دعا کوم الله به دا دعا قبلوي او دا دعا به کله پوره کېږي چې کله دا دواړه وچې شي چې وچې شي نو دعا به پوره شي حدیث خو دغه مطلب دی دا نه مطلب کوم چې صاحبانو اغسته دی چې چېرته پاڼې راوړه په قبر باندې واچو هلته ګلي نرګس کرا یو څه کوه بل څه کوه دا چل کېږي هېڅ چل نه کوي قرآن چې ووایي نو قرآن څه وایي چې شین بوټی الله له ثنا وایي ام من شیء الا یسبح ام من شیء الا یسبح ولکن لا تفقهون تسبیحه په دنیا کې هیڅ شی نشته دی که هغه وچی کا لوندی کا کاڼه دی کا شګه که هغه وچ بوټی دی او که هغه لن بوټی دی ټول الله تسبیح وایي لیکن تاسو د هغې په تسبیح نه پوهېږئ اوس قرآن ومنو که د خلکو کیسې ومنو عجیبه خلک دی قرآن د ایمان کتاب دی هغې له ګوتې نه وړي لګیا وي د ځانه خبرې کوي د ځانه خلک خبرې نه کوي په دین کې ام من شیء الا یسبح بحمده
سشے نشتر داسې په کائنات کې چې هغه تسبیح د الله د حمد سره نه وایي، ذکر نه کوي. ولکن لا تفقهون تسبیحهم، لیکن تاسو د هغې په تسبیح باندې نه پوهېږئ. نو دې حدیث نه دا استدلال غلط دی چې دا شنې څیزونه یې کېښودل. دا د ملک یو ډله ته بریلیان وایي، دی کار دغه دی چې بس کله یو شی کوي قبر د پاسه کله بل. زموږ دا هم د هغې په رنګ کې رنګ کېږي ورو. بل علم خو شته نه، ایس علم نشته دی چې خلک پوه کړي چې دا مه کوئ، دا څیز دا بدعات دی. کاغذي ګلونه اچول، دا نور ګلونه اچول، په هغې باندې ونې مونې کرل، د هېڅ فایده نشته دی. مقبره کې د سوري ضرورت شته دی، جدا خبره. خلک قبر کوي نو په کار دی چې ځای په ځای څو بوټي پکې چې قبر کنستونکو ته مسله نه وي، تکلیف نه وي، ځان له خبره ده. لیکن آیا د دې شین سیز اجر الله مړي له ورکوي؟ دا دلیل غواړي. د دې تعلق غیب سره دی. ته کوم ځای نه خبر شو چې الله دې اجر دې مړي ته رسوي؟ ځانه به الله دروغ وایي. دا خبرې یا قرآن کې لیکلي یا په احادیثو د رسول الله صلی الله علیه وسلم کې. دا سړی په علم نشي معلومولی. د ثواب او د عقاب ضابطې دا په عقل نه معلومیږي، دا یا په قرآن معلومیږي یا په حدیث معلومیږي. او دا گپ شپ به نه لګو. امام خطابی او نور محدثین دلته کې دا خبره کړې ده چې دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم خصوصیت و. الله هغه ته مړی مخو او الله هغه ته عذاب مخو او الله د هغه دعا هم د هغې په باره کې قبوله کړه. نو دا صحابه بې شک غلطۍ کېږي، لیکن چې کله دعا قبوله شوه نو الله معاف کړل کړه. نو زما او ستا ګناهګار وکړو، د الله ګناهګار، د الله ګناهګار هغه معاف کړل، هغه یې معاف کړي، خو خلک یې نه معاف کړي. دا یو عجیبه مرض دی زموږ په خلکو کې چې د یو صحابي یو غلطي به راخلي هغه به لیکي. سوال دا چې صحابه کرام هغې نه خطا شوې ده، نو قرآن د هغې د خطا د معاف کولو وینا کړې ده که نه ده کړې؟ کړې ده. نو ستا ته څه ویلي؟ صحابه کرامو په باره کې ذهن صاف ستره ساتئ. و دې نه موږ ته دوه خبرې معلومې شوې. یو دا چې موږ له پکار دا چې موږ د وړو بولو د څاڅکو نه ځان بچ کړو. دویم دا چې چغلي دې بالکل نه کوو. اقول قولي هذا استغفر الله.